بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى الاستعلاء في على هدى. شرح مئة عامل کتاب سوای علا رازی د پاره د استعلاء یو سیز په بل باندې اوچتېدل. اوس چې دا د پاره د استعلاء راځي نو استعلاء په دوه قسمه وي، کله حقیقتا وي حسا معلومیږي. مثال ذکر کوي زیدون علی السطح، زید په چت د پاسه دی نو زیدون علی الفرس، اس باندې د پاسه دی نو. او کله استعلاء حکما وي علیه دین، په د باندې قرض دی نو دا دین دا سبوتل نه دی چې ستا په اوږو د پاسه ښکاري، دا سمنګی خو نه دی چې تا په سر کړی دی، دا حکمي او معنوي سیز دی. استعلاء په دوه قسمه شوله، یو حقیقي بل حکمي. دلته چې الله ذکر کوي دا خلق موصوف په دې صفاتو علا هدن، دا په دې هدایت د پاسه سواری دي. نو دا هدایت کم اس دی چې دی په سواره شوي دي. علا خو استعلاء د پاره راته، دا هدایت کم اس خر ټټو دی چې دی په سواره شوي دي چې علا هدن ویلې شي. نو دی فرمایي دا مثال ته د تشبیه ذکر شوی دی. نو ومعنى الاستعلاء او معنا د استعلاء په دې علا هدن کې چې دا تمثيل تمکنهم، دا مثال بیانول د تمکن او د طاقت د دوی دی من الهدى د هدایت نه. ګوره دا یو تمثيل او مثال او تشبیه ذکر شوی ده. دا خلک چې موصوف په دې صفاتو حسنو باندې او دوی په هدایت دی واغست او مشابه کو وړاندې او بل سیس سره. ته چې ګورې دا سړی په دې اس باندې سور دی او کلکې د هغې واګې نیولې دي، نو که دا اس څونه منډه وي پاتې کلک مضبوط ناست دی، اتې نه غورځېږي نه. څنګه چې دی په دې اس سور دی او مضبوط کلک پې ناست دی، همدارنګې چې ته په موټر سایکل باندې سور شي او ښه های سپیډ خو هغه پې کلک ناست دی، کلک شوی. بلکې دا خو موټر سایکل او اس دی چې کوم دی، افغانستان خلک چې کوم دی هغه دومره پریشانو راغستي چې د جاز پسې نښتي دي. بلکې راغله خبره دا انتهایی د انسان مجبوري ګڼم. نشو ویلی کېدی چې ډېر مجبوره وي، ځکه چې دا خطرناک سفر دی. خطرناک په دې دی چې دا څه داسې هم دی چې دا 48,000 نه چې کوم دی 60,000 پورې 50,000 فوټ د جاز پت رواني. نو دا ته وګورې دا چې کوم دی دې پورې زیات دا چې کوم دی 12 فوټ دی، دا 12 فوټ دی او هغه 50,000 فوټ او 55,000 فوټ د جاز د ځمکې نه اوچت رواني. او د دې سره چې کوم دی هغه څومره تیز رواني، دا خو ځمکې نه دونه سلو ښکاري، نور دا چې کوم دی خو ډېر کافي تیز وي. نو دلته چې پلین کوچ رواني 120 ته وخېږي نو هغه څومره شراری کوي. نو هوا کې چې کوم دی چې دا دومره او بیا هغه وریځې ترې لاندې پاتې شي د هغې نه اوچت، نو دا به څومره تیزه هوا وسیلې هغه دومره تیزه هوا وسیلې که بالفرض دی جاز ته دا بار نه هوا نه نوځي، جاز په ځای غورځېږي، هغه خو تمامه لارې بند دي چې د بهر نه به هوا نه پاس کېږي دننه، ځکه چې دننه هوا نه ورته جاز به په هغه ټایم غورځېدلی، د هغې شیشې دومره بند دي او بیا دې بار یو سړی پسې نښلي که نو ډېر ګران سفر دی نو ښه جي. خو هغه پسې بیا هم کلک نښتی دی، پسې پښتو کې ترېنه تعبیر کوي چې یو سړی بل سیز پسې کلک ونښلي دا سم کونی شوی دی. کونی پېژنئ؟ دا د سارو پسې نښتې هغه حرامي دومره کلکي که نه چې تو ترازو کې نو کله هغه مات شي وشکېږي خو خوله نه وباسي، نو کم سي داسې کلک. په هغې نو څه کوو خو دا چې ته په دې موټر سایکل پسې کلک کونی شوي او دا په سپیډ روان دی خو پرېوځي ترېنه نه. اس باندې چې کوم دی په های سپیډ کې روان دی، په سترګو ته ګورو کلک، دې ته متمکن وایي. دا دومره کلک د موټر سایکل پسې نښتی دی او د دې اس پسې نښتی دی متمکن، هغه دې محسوس په سترګو وکتو چې داسې کلک شوی دی. ښه اوس راشه معقولاتو ته. دا متقیان حضرات ایمان بالغیب او دارنګې اقامت صلاح او انفاق وغیره په داسې کلک نیولي دي که نه، داسې کلک لکه څنګه چې موټر سایکل والا په خپل موټر سایکل پسې نښتی دی. دوی دا اعمال داسې ځان سره کلک نیولي دي. دوی په دې اعمالو داسې کلک نښتي دي لکه څنګه چې هلته اس والا د اس واګې کلکې کړي دي او ښه په های سپیډ کې روان دی خو پرېوځي نه. نو دې متقیانو دا اعمال ځان سره کلک کړي دي. نو څنګه چې
دا متقیان دی اعمالو کې تمکن کلک پسې نښتي نو تا دا معقول راواغستو هغه محسوس پسې دی چې کوم دی تشبیه ولا ورکړه هغه محسوس ټکی چې دا اس باندې سړی کلک ناست دی په موټر سایکل کلک ناست دی هغه ځینې دا ټکی راواغستو او دلته معقول کې استعمال کو چې دا علی هدن په هدایت سواره دي نو معنی هدایت پسې داسې کلک شوي دي نو دا علی هدن تفصیل تمکنهم دا مثال دا غوی د قدرت دی من الهدا و استقرارهم علیه او د دوی قرار په دې هدایت باندې به حال من دی تشبیه ورکړه د حال د هغه چا سره اعتل الشیب چې هغه اوچت شوی په یو څیز ورکې به هو په هغه سور وي په هغه اوچتي موټر سایکل باندې اوچت شوی په آس باندې اوچت شوی ورکې به هو په هغه سور یې نو هغه سره تشبیه ورکړه وقد سره به دا یو استبعاد دا پکې ګوره دلته چې دا متقیان نیکو صفات پکې وو چې کوم دا کلک په هغې پسې نښتي دا یو معقولي خبره ده موږ په بهر کې خو مونځ نه یو چې دا مونځ مګي نو مازګزار پې د پاسه سور دی که تاسو یې نه دا چې کوم زکات او خیرات ورکوي دا خو بهر موږ نه نو چې دا زکات دی او خیرات دی او دا زکات پې د پاسه سور دی دا ایمان بما انزل او ایمان بقبلک دا څه خارج کې خو موږ کوم شی نه نو چې دا سړی پې د پاسه سور شوی دی دا یو معقولي خبره ده ذهنی او عقلی خبره ده چې دا سړی دا اعمال کوي بیا تا دا معقول خبر راواغسته او د محسوس سره د تشبیه ورکړه چې کوم بهر په اس باندې سور دی او په اس او په خر او ټوټو باندې سور دی هغه محسوس دی راواغسته او معقول کې استعمال شو آیا داسې معقولات د محسوساتو سره تشبیه راتلی شي داسې محسوسات په معقولاتو کې استعمالیږي نو قاضي وایي او ولې نه استعمالیږي دوه مثاله تر خیر کته نو فرمای دا چې وقد سره به دی علماء تصریح کړی دا چې دغه محسوس معقول کې استعمالیږي په قولهم امتثل الجهل والغوا وګوره دلته یو سړی دی چې دغه کار چې کوم دی تمام ورانه دی بس چې کوم کاری چې کوم د دروانی نو دی کوي کوم کاری نو دروانه کوي دا دغه جهالت کارونه دي په دې جهالت پسې کلک نه خته والغوا او د گمراهۍ قتلونه دا کوي ورانی ډاکې دی کوي بیلما زدا دی شرابي دا دی چې سروانه د گمراهۍ په دکې نو دا گمراهی او جهالت کلک نیولې دي نو دا دی راواغست او مشابه د کړه آلته بهر چې کوم سړی په اس سور دی او هغه ډېره تیزه په اس باندې منډه کلک پسې نښتی دی نو ته وایې څنګه چې هغه سړی په دې اس پسې کلک نښتی دی او منډه وایي هغه دی راواغستو او دلته دی دا ګمراه سړی چې دی په ګمراهۍ باندې او په جهالت باندې کلک دی ګویا دا په دې جهالت سور دی نو هلته خو محسوس او دا سړی چې جهالت کارونه کوي د ګمراهۍ کارونه کوي دا څه محسوس خو نه دا غیر محسوسی دا هغه محسوس سره تشبیه ورکړو سیوی امتثل الجهل د ځان لپاره سورلی کړی دی جهالت په جهالت سور دی والغوا او ځان لپاره سورلی کړی د ګمراهي په ګمراهۍ سور دی دا ګمراهي چې کده ساس منو خو معقولي خبره وه هغه ما سورلی ولا ټکی راواغسته او دلته استعمال کوي یو مثال وقطعد غارب الهوا وقطعد کېناستو غارب الهوا یو سړی چې کوم دی هغه د خپل خواهشاتو پسې ورپسې دی د ګناهونو پسې نو بلکه څه وایي وقطعد کېناستو غارب الهوا په کوهان د خواهشاتو دا سړی چې د خپل خواهش پسې روان شو تعلیم و سبق یې وې او په دوره کې سبق پرېښودو بس کله مړزان لوبئ چې کله چرګان لوبئ چې ګوره لکه چرګه لکه دا ته سکې اخوا مړزان ځکه لکه دا ته سکې دې خوا چې ګوري چې کوم دی خوا سپیره ورکړي دي نو چې څه حرامي توب دی هغه د کې دی لکه دا طریقې چې یو ځل طالب مولا وران شو که نه هغه ټول نه خطرناکي ځکه چې دا شیطان چې کوم دی د صحیح لار نه دا بهتره لار وه چې تا د دې لارې نه راکټ کوي نو پته لګي دا ستا کمزوری شیطان نه دی دا د ښه د سړي بچی دی ښه چې دې لارې نه راکټ کړي نو بیا دې داسې کي که نه چې ښه د سم د باندې بیا رواني کوي آخر به بیا پیمانه خو بیا مقتیری که نه د الله نعمت وي ښه دا د الله نعمت دی کم انسان د دې قدر ونه کي د دې وجې نه سلب د ایمان دپاره وایي ذرایع صحیح سلب د ایمان دپاره شکر نه ایستل الله ته ایمان نصیب کړی دی او ته د ایمان شکر نه وباسې پوهېږه چې ایمان به دنه واغستی شي شکر د ایمان وباسه همدقه رنګې سلب د طالبې او سلب د علم دپاره عدمي شکر دی چې یو سړی په طالبې باندې په دې خپل علم باندې خوشحاله دی شکر نه وباسي ویرېږه چې الله به دې طالبان وباسي ګوره په هره درجه کې چې ویستلې ثالثه کې ویستې او که په رابعه او سادسه کې ویستې او که بالفرض چې کوم دی دا درجې د باندې ظاهري پوره کړې او شکر تا سره د دې نعمت نشته
دورې نه پس به دې وباسي بیا به دې خدمت نه وباسي چې کوم دی نو په غاړه کې به ته عطر اچېږي د عطر خرڅوه ته د هدایت قابل نه چې هدایت اکېرې ته د مشکات قابل نه ته چې کوم دی د دې جماعت قابل یې چې کوم دی خلکو ته کښېنه صرف عطر ورکوه او دا چې کوم دی مسواک خرڅوه او څوک چې کوم دی بیا کپړې په اوږه واچوه دا خرڅوه نو دې نعمت نه دې بیا وباسي بیا دې بل خوا بوځي ځکه تا شکر نه دی ادا کړی دې نعمت نو چې کوم سړی بل خوا لاړ شي نو هغه به انتهایي خطرناک هم شي که نه بیا ډېر روان کاری شي نو به هر کیف چې هر کله دا طالب وران شو نو هر روان کار کوي نو دې بل تپوس وکړه لکه هغه پلان کې څه شو نو ورته وایي امتطل الجهل هغه خو سور شوی دی په جهالت باندې والغوا په ګمراهۍ باندې همدارنګه وقطعد ناست دی غارب الهوا په هغه کوهان د خواهشاتو باندې چې څه خواهشي په هغې پسې روان نو د دې دا بد کردار یې مشابه کړو د هغه اس شاه سوار سره هغه سړي سره چې کوم دی اس دی هغه ټکی یې راواغستو دلته په دې خواهشاتو اتباع کې استعمال کړو نو د ده د خواهشاتو اتباع دا مشابه د اس سره نو هغه مشبه به دا مشبه دی ته استعاره هغه چې کوم دی استعاره بالکنایه وایي او چې استعاره بالکنایه اس دی هغه ځای نه راوړو او د دې خواهشاتو په اتباع کې استعمالې نو دغه اس سره د اوښ سره غارب کوهان چې په کوم ځای خلک کینی د اس سره دا لازمي دی د اوښ سره دا لازمي دی نو ذکر د غارب د استعاره تخیلیه او چې اس د وي کوهان برابر دی نو بیا په هغه ناسته بیا مناسب ده نو اقطاع ده ذکر د اقتعاد دا چې کوم دی بیا ترشیح ده نو اقطاع ده دی کېناستو غارب الهوا په هغه کوهان د خواهشاتو باندې لہذا دو مثال تا ته بیان کړه دې دپاره چې تشبیه د معقول د محسوس سره دا بعیده نه واپس پرې خبرې ته لاړ شو دلته دغه حضرات چې موصوف په دې صفاتو نو الله ذکر کول چې علا هدن دا په هدایت کلک دي دا په هدایت باندې ډېر کلک دي داسې دي چې سم پې سواره نښتي دي پسې اوس دا مسله ذکر کوي چې د هدایت باندې به سړی څنګه کلکېږي په هدایت به سړی څنګه کلکېږي وی د هدایت د کلکېدلو دپاره دوه لارې دي یو علم او دویم عمل علم وکړي چې پوره علم وکړي نو تا ته قدر معلوم شي د هدایت او دویم په دې عمل کې نو چې کله دا دوه څیزونه راشي علم او عمل نو ته په هدایت باندې اوس کلک شوې علا هدن شولې اوس به ستا تشبیه د هغه شاه سوار سره شي متمکن علی الهدایت د دې نه دې تعبیر کوي په استکمال نظر سره او استکمال عمل سره د انسان دوه چې کوم د طاقتونه یو نظری طاقت وي بل عملی طاقت وي استکمال نظر خپل ذات کې سوچ وکړي زه کوم څه شیخه ګرده وبومه بیا څنګه پیدا شوم او کوم ځای ته رالم اوس زه محتاج څونه یم اوس تعالی صاحب نه چا تپوس وکړو انسان دپاره څومره اختیار دی ورته یې وخت به اوچته کړه نو یې اوچته کړه وایي الله دونه اختیار درکړی دی ښه زه اوس پسې دا بله م اوچته کړه هغه ملګه او دا بله م اوچته کړه نشم کولی وایي دونه بیا اختیار نه دی درکړی دی لکه تعالی درکو چې دنیا کې در خو نور داسې با اختیاره تا نه ګرځوي نو خپل ځان کې سوچ وکړي بیا د خپل ځان نه علاوه په دې افاقو کې سوچ وکړي او تاسو چې مثال په طور دې مخلوق کې سوچ وکړي دا خلک په څومره سختو باندې روزي ګټي په څومره سخته باندې ژوند تېروي او بیا چې تاسو وګورئ داسې ډېر زموږ په شان ته بچي وي هغوی چې کوم دی بوجۍ په شا کړي او په ډېرانونو کې چغ چې وي د هغه نه بوتلې الي او چې کوم دی او دا څښا بوتلې څښا څیزونه الي په دغه کې اچوي ویل دا زما ستا په شان انسانان نه دي خو څه مجبورۍ به راغستي او الله ما ته راوستي په دې پاک ځای کې کېنولي ځکه د نعمت شکر بس یو ځل روژه وه چې کوم دی نو هسپتال مخې ته ګاډۍ کې ناست وم ودرېدم بل ملګري سره یو ماشوم دی هسپتال مخې ته ډسبین دی نو په دې کې چې کوم دی دا څښاولي خلکو اچولي نو په هغې کې ډاکټرانو چې کوم مثال کوم سرنج دي او کوم چې کوم دی دا ټریپونه دي دا څښاولي م اچولي دي په هغې کې د بعضو زنانو د بچهدانو صفایانې وینې ګن پکې پروت دی یو کچ ماشوم دی ورته رسېږي نه نو بره ورته ختلی دی او په دې وینو څښاوالو کې دې خوا غونډ راړتی چې په هغه کې ځان له سرنجان او دا تېنه بیل کړي زه چې ودرم ډېر زیات پې خفه شوم یو خو دې روژې مبارکې میاشت ته وګوره که نه ته به هم د چا بچی زه په خپل بچي باندې آیا دا پرزه وکړم چې په دې ګن کې ګوتې ووایي
نو چې زما خپل بچی دا په نه منم چې هغه دې په دې باندې ته به هم د چا بچی خو مجبورې به راغستې هغه به هم داسې مجبور چې نه دي شي ساتلی که نه روجې ته ګوره دې مبارکې میاشت ته ګوره ته په کوم ګن کې د پردو په وینو کې چې کوم دی ګوتې وې پردو څخه حوالو کې ګوتې وې او د یو سیرج دپاره یا پیپ او دا راغونډې دا کچ کچو بیلې چې کوم دی د روپو دپاره ما ورته ویل بچې دلته راشم هلته چې ته دا دونه سي راوړې دا به تاله په ورځ کې 100 روپۍ ګټې اسمعیل دي زما داسې کار وکړه چې زه ماښام روژه ماته واله او زه لاړ شم کور ته بس نو نور ستا ولې مه راغونډوه سبا دې بیا الله عمل شو نن چې کوم دی په دې ځان خپل روژه ماته ویسه او زه نو به هر کیف یعنې دا د الله بندګان دي هغوی یې هلته ویشتل دا زما ستا څه کمال و چې ما ته یې دلته راوستي ښه بېغمه پکې ته ناست یو دا زما ستا هېڅ کمال نه د الله احسان دی ښه نو ځکه دې شکر وباسه نو یو به ځان کې نظر کې په دې افاقو کې به نظر کې استکمال نظر به دې راشي علم به دې مضبوط شي الله به وپېژنې استکمال نظري او بیا به دغه استکمال نظري سره عمل شروع کې برابر د شریعت برابر نو چې دا دوه ټکي دې رال اوس ته په هدایت باندې کلک شنو اولئک علی هدی شوي دا چې ملاویږي په دې دوه ټکو ملاویږي وذلک انما يحصلوا دا تمکن په هدایت باندې دا حاصلېږي باستفراغ الفکر چې فکر دې فارغ کا فکر دې فارغ کا د موبایل نه فکر دې فارغ کا چې کوم دې دغه خرافاتو کتلو نه دې نه هېڅ نه جوړېږي او بیا به څه وکړي دا فکر به الله ته واړې و ادامة النظر او ته به چې کوم د نظر دایم کې فیما نصب هغه چې کوم مقرر دي من الحجج په دې حجتونو کې به وګورې والمواظبة على محاسبة النفس او بیا به چې کوم دی خپل نفس سره محاسبه شروع کړي فی العمل نو دا نظر به وکړي نصب من الحجج په دې به ستا استکمال نظري راشي او چې استکمال نظري علم دې راغی والمواظبة على محاسبة النفس بیا به روزانه د ځان سره حساب کې چې نن دې څه کړي دي ښه دې څونه کړي او بد دې څونه کړي فی العمل نو دا به استکمال عملی راشي نو بیا به چې کوم دی قوت جوړ شي نو بهر کې نو دا به ځان علم پوره کړي عمل به پوره کړي دې ته به راوړي بیا په دې باندې تمکن علی الهدى راشي دا مسله پوره شوه اوس بله خبره ذکر کوي اولئک علی هدى دا هدن وایي نکیره ذکر شوې ده اولئک علی الهدى معرفه نه ده ذکر شوې دا هدن نکیره ولې ذکر شوې ده نو وجه تاسو نحوه کې وایي کوم څیز چې نکره ذکر کیږي د هغې دوه وجې وي کله دا نکره ذکر کیږي دپاره د عظمت د شی دا دومره عظیم دی چې ته هغه د سره معلومولی نه شي ښه ته یې معلومولی نه شي چې دا څومره مقدار کې د ستا ذهنو ته نه رسېږي الله د فرعونیانو په شان کې فرمایي فغشیهم من الیمې دا ډوب کړه سمندر ما غشیهم دا ما ابهام دی هغه جوړوالی چې هغه ډوب کړه نو الله مقدار نه ښیي چې دا څومره ته نشي معلومه دا څومره سمندر دا صرف ما ته معلومه ما غشیهم نو کله استفهام دپاره د تعظیم وي او کله استفهام دا دپاره د تحقیر وي رجل جاء یو سړی شانې دی نو هلکه دروازه څو ټکې رجلون یو سړی غوندې دی نو هلکې راځي تاخیر دلته دا تنکیر د څه دپاره د تنکیر د تعظیم دپاره دی قرائن پې دل دي د دغه خلکو الله صفت ذکر کوي دا مدح د هغوی دا دلیل د دې خبر دی چې هدن تنکیر دپاره د تعظیم دی اولئک دا خلک علی هدن په یو عظیم الشانه هدایت باندې کلک دي عظیم الشانه هدایت نو فرمایي ونکر هدا للتعظیم فکأنه اريد به و مراد په دې سره هدایت ضرب داس یو نوع د هدایت ده لا یبالغ کنهه چې دغه انتها ته رسېدل نشي کېدلی داسې عظیم هدایت چې د هغې انتها معلومیږي نه ولا یقادر قدره د هغې اندازه معلومیږي نه چې دا اندازې څومره ده چې کوم د هغې ته دا دومره عظیم شانه هدایت دی نو ځکه تنکیر ذکر شو اوس یو څیز راغلی نکیره وي او هغه دپاره د تعظیم وي د هغې دپاره چې ته نظیر شتي هدن خو نکیره وه ته وایې دا ترکیب د څه دپاره دی تعظیم آیا تنکیر د تعظیم دپاره راغلی وایي آو ونظیره نظیر دغه قول الحزلي د دې حزلي شعر دا دی فلا وابي الطير المربة بالزها على خالد لقد وقعت على لحم زمون استشهاد په دې لحمین کې دی لحم څنګه ذکر شو نکیره دا تنکیر د تعظیم دپاره دی وایي دا مارغان چې په کومه غوښه راغلي که نه لحم عظیمه غوښه ده دا عام سړی خو نه و دا ډېر لوی سړی و ډېر بختور او ډېر عجیبه سړی و چې کوم دی دا ښکرور سړی مې قتل کړی دی
نو چې دا ښکارول سره دا عظیمه غوښه باندې دا مارغان پرېوته نو دا تنکیر د لحمین د څه دپاره دی؟ تعظیم دپاره. څنګه چې هودت تنکیر د تعظیم دپاره. د شعر په معنا کې څو مطلب سره ویلی شي؟ 3 مطلب ویلی شي. لومبی دا مې تا ته تطبیق د مثال ذکر که اوس د شعر وضاحت کوو. فلا کې دا لا زاید دی، ابي زاید دی. لا او ابي دواړه زاید دي، لکه څنګه چې لا اقسمو کې لا زاید وي او دا قسم صرف په طیر او په مارغانو خوري. نو اوس معنا شوله دا والطیر المربة قسم دی په هغه مرغانو چې را پرېوتونکي دي بالضحا په ساخ ټیم کې. مرب ارب بالمکان اذا نزل چې کله مکان ته سړی راکوز شي. هغه مارغانو باندې قسم دی چې هغه نازلېدونکي دي په ساخ وخت کې. په چا باندې؟ علی خالد په خالد باندې. خالد ټوکړې پروت دی او مارغان ترې غوښې تښتوي. ولې؟ لقد وقعت على لحم دی را پرېوتل په یو عظیمه غوښه باندې. چونکې دغه غوښه عظیمه وه نو دا مرغۍ هم عظیمې شولې ځکه عظیمې غوښې خوري. د عظمت د وجې نه په دې مرغو قسم وخوړه. والطیر قسم دی په مارغانو. دا یوه ترجمه شوله. دویمه ترجمه دا ده چې دا دواړه زاید مه وایه. لا او ابي زاید مه وایه. لا په خپله ټیک دا نفي د کلام سابق او ابي دا جمع د ابینا په اضافت سره نون غورځېدلی دی. نو اوس معنا دا شوه فلا داسې نه ده چې ستا ګومان دی دا څه ورکوټې خبره نه وه. فلا داسې نه ده. و ابینا قسم مې دي په پلرونو د مارغانو باندې. د مرغانو په دې پلرونو ولې قسم خوري؟ ځکه چې دا مرغۍ دومره عظیمې دي چې عظیمه غوښه خوري. نو دا مرغۍ هم عظیمې شوې. نو معلومیږي داسې چې دا مرغۍ عظیمې دي نو پلرونه هم عظیم نو ځکه که داسې عظیمې بچۍ راوړي دي. نو ابینا قسم مې دي د دې مرغو په پلرونو باندې. ابینا طیر المربة چې کوم نازلېدونکي دي ساخ وخت کې په خالد باندې دا واقع شو په یو عظیمې غوښې باندې. نو په دې مرغو په پلرونو قسم ولې خوري؟ ځکه چې دا مرغۍ عظیمه غوښه خوري. دا مرغۍ عظیمې شوې او چې دا مرغۍ عظیمې دي نو هغه پلرونه عظیم دي چې داسې غټې عظیمې مرغۍ راوړي دي. دا دویم مطلب چې لا ابینا ووایي او زاید یې مه وایه. دریم مطلب داسې ویلی شي چې دا ابینا جمع مه وایه. دا اب مفرد دی او مضاف دی طیر ته او طریقه دی اب او ابن چې اضافت زیروح ته وشي نو مراد نه صاحب وي. دا غیر ذی العقل ته وشي نو مراد نه صاحب وي. اب او ابن چې اضافت ذی العقل ته کېږي نو پلار او بچی مراد وي. غیر ذی العقل ته اضافت کې مراد نه صاحب. دلته ابا معنی صاحب سره. فلا داسې نه ده. و ابي الطیر او هغه صاحب د مارغانو. صاحب د مارغانو نه مراد دقه خالد دی. دا صاحب د مارغانو ځکه مرغۍ پسې راځي غوښه ترې نه وړي. هغه صاحب د مارغانو اسې مرغۍ المربة چې نازلېدونکي دي بالضحا على خالد لقد وقعت على لحمي. دا په شعر چې کوم د ذکر کو د شعر مې تا ته 3 مطلب وې. واکد تعظیمه بان الله مانحه سره یو بل اعتراض دفع کوي. اعتراض دا واردېږي چې اولئک علی هدن د دې نه مطلوب معلوم شو. من ربهم ذکر کولو ته ضرورت نشته ځکه چې پته ولګي دا هدن تنکیر مراد نه عظیم هدایت دی. اولئک دا کلک دی په هغه عظیم هدایت هغه د الله د خوا نه دی. نو معلوم شو چې عظیم هدایت د الله د خوا دی. بیا من ربهم سره ذکر کیږي. دی جواب کوي عظمت د هدایت معلوم شو د تنکیر نه. اولئک علی هدن دا په عظیم هدایت دی. دا من ربهم چې ذکر کېږي دا د هغه تقریر او تاکید دی. عظیم هدایت باندې دا خلک کلک دي او داسې عظیم هدایت دی چې دا د الله د خوا نه دی. دی ښه تقریر پیدا کوي. واکد تعظیم او مؤکد که تعظیم د دې هدایت بان الله چې الله پاک مانحه الله یې ورکوونکی دی. الله دا هدایت دی ورکوي دا د الله په توفیق ملاویږي. والموفق له دا توفیق ورکوونکی دی. دا مسئله پوره شوله. اوس یوه صرفي مسئله ذکر کوي من ربهم کې. حاصل دا ده چې دلته 3 صورته دي. یو من ربهم دا ذکر دی په فکې ادغام سره. من ربهم فکې ادغام. دویم مع الادغام دا من راواله او فرا کې مدغام کا.
او چې دا نون په دې را کې مدغم کې بیا دوه احتماله یا ادغام وکړه بلا غنه من ربهم او یا ادغام وکړه با غنه په پوزه کې اواز د شانې وتمبوه من ربهم پوه شوې په خبره یو پکې ادغام من ربهم دا قاضي نه ذکر کوي ځکه واضح دی او دویم با ادغام بیا با ادغام کې دو احتمال دي یو ادغام وکړه بدون الغنه پوزه کې اواز مه ایساروه نه من ربهم او دویم ادغام با غنه چې پوزه کې اواز وسره غنه جوړه کې من ربهم نو وقد ادغمت النون کله مدغم کولی شي نون پر راکې بغنه یو و بغیر غنه دوا او کله پکې ادغام هغه معلوم دی نو ځکه ذکر نکوو